السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو ملګرو، نن د سره ډیر په یو اهمه موضوع باندې یو څو خبرې کوم چې څومره د نکیږي دا پیغام مخه ته شیر کوي. په سوشل میډیا باندې د اسلام غلطه ترجمانی کیږي، د اسلام او د مسلمانانو خلاف پروپاګاندا او د ځان جوړ کړي شوی روایت منګړت چې هغه تعلق د قران او د حدیث سره نه، هغه ته د نبی رسول الله والسلام د قران او یا د حدیث نوم ول ورکول کیږي او عوام ته هغه وړاندې کوي وای دا شیر کوي مخه ته او پاغي باندې ساده عوام چې دین هغه گمراه کوي. لکه څنګه چې دا خبره چلیږي چې د رمضان مبارک د ټول نه اولنې زیره چا ورک نو دغه انسان باندې جهنم حرام شو، دی به جنت ته ځي. نو دغه قسمه روایت یا چې کم دینو د نبی رسول الله والسلام د تبرکات متعلق چې کم دی یو څوک یو شیر کې او تاسو ته وایي چې یاره دغه مخه ته شیر کوي، نو قطعا چې د اسلام متعلق یو سیس وی او پاغي باندې تاسو تحقیق نه او تاسو د عالم او مفتي نه دغه پوښتنه نه کړي، نو دا قطعا مخه ته مشیر کوي، ولی په دغه ګناه کې به تاسو شریک شئ. نو دا روایت چې کوم د خلک د ځانه منګړت روایت ته چې کوم د معتمد کتابونو د احادیث دی پاغي کې دا روایت نشته دی، بلکې چې کوم کتابونه په موضوعي احادیث باندې بنا دي او جوړ کړی شوی تصنیفات دي په ضعیف روایتو باندې پاغي کې دا روایت د سره موجود نه دی. نو منګړت روایت ته د ځانه چا جوړ کړی دی چې د رمضان مبارک د خوشخبری شاور کړه په د باندې به جنت په د باندې واجب شو، جهنم په د باندې حرام شو، دا د ځان جوړ کړی شوی د نبی رسول الله والسلام حدیث مبارک نه دی. نو د دې د شرکول نه ځان وساتئ او چا چې کوم دینو یو لې پند د ویختو چې هغه به مندلي یو شیر کړي وي دا د نبی رسول الله والسلام طرف ته منسوب کی وي دا د نبی رسول الله والسلام زلفي دی او دا تاسو مخه ته شیر کړي. د نبی رسول الله والسلام زلفي مبارک خو په هغه وخت کې صحابه کرام په خي قطار باندې او په ګس قطار باندې بودرید او ډیر خوش نصیب او خوش قسمت به پکې هغه انسان چې هغه ته د نبی رسول الله والسلام یو زلف مبارک ورسېده، یو ویخته مبارک ورسېده، اب ډیر قیمتي و، اب ډیر خوش قسمت انسان. نو ډیر یو غلط قسمه یو کس پکې ابل یو زوړ غونتی ماشين کتلې سلای ماشين دا شیر کړي وې دا نعوذ بالله د فاطمه الزهرا رضی الله عنها آیت ته منسوب کړي دا دغه ماشين او مخه ته مسلمانان شیر کې او کافر وي هغه انسان چې مخه ته شیر نه کوي. نو ګوري په دې خبره باندې کتا اوس تاسو کو د ګناه د پاره پیشکش ګوره چې دا د شیر نه کوته بداسه کیږي ته بداسه کیږي اسم په دې کې نشته او انتهایی احتیاط واخلي د اسلام متعلق او د قران متعلق د حدیث متعلق چې سم شرکی پاغي کې تاسو احتیاط نه کار واخلي. په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا سنو چې قصدن عمدن دروغ راشي. ګوره متفق علیه روایت ته نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هر هغه انسان چې هغه په ما باندې دروغ وتړل، په قص باندې په ما دروغ وتړل، یو خبره داسې و بلکې دا روایت چې په یو بل سند باندې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې دا چې من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النار، چې چا قصدن په ما باندې دروغ وي او یو داسې قول او د حدیث نسبت ما ته وکړو چې هغه زمان نو، نو دغه انسان په خپل لاسو د خپل ځان د پاره په جهنم کې ټکانه جوړ کړ، خپل ځان په خپل باندې په جهنم کې تیار کړ په خپل لاسو باندې. دومره لوی چې کوم دینو نبی رسول الله والسلام داغي تعذير بیان کړی دی، دومره لوی داغي عذاب بیان کړی دی. او یا داسې روایت چې هغه د نبی رسول الله والسلام نه لکه څنګه چې حضرت سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارک حدیث نقل کوي، مسلم شریف کې دا حدیث موجود دی چې نبی رسول الله والسلام فرمایل چې مَن یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، چې کوم یو انسان په ما باندې داسې خبر وکړي چې دا نبی رسول الله فرمایلی دی ما نو فرمایلی، نو دغه انسان په خپل لاسو د ځان د پاره جهنم کې او ټکانه جوړ کړ. دومره زیات چې کوم دینو داغه عذاب نبی رسول الله والسلام سوال له سوکاله مخکې بیان کړی دی هم د دې خلکو د پاره چې زما حدیث بنئ، زما قول بنئ، زما فعل بنئ او هغه ته به زما فعل او قول ویل کی او خلکو ته به د خلکو د گمراهی د پاره چې دا مخه ته شیر کوي. نو برای مهرباني دا سې وکي چې کلم د اسلام او یا د قران متعلق یو سیزوي نو په سنی سنای باتو باندې مطلب دا چې تاسو ما د پلان کې نه اوریدلې پلان کې روایت داسې روایت او داسې خبر او داسې پالتو منګړې قصې دا بل تمر سوي. مسلم شریف کې حدیث ته نبی رسول الله والسلام مبارک فرمایي کفا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، وای دغه انسان د هلاکت د پاره دا خبرم کافی دی چې دی وای چې دا ما واورید
د پلانکی کس ته مې اورېدلي دي هغه د اسلام متعلق داسې خبرې کولې نو ګوره د ځانه داسې قصې کول هغه بیا صحابه کرامو ته یا نبی رسول الله والسلام ته منسوب کول دا ډیر یو سخت عظیمه ګناه ده نو ډیرو کسانو داسې تپوسو کړو د خاص کر د رمضان مبارک د دې حدیث متعلق چې دا حدیث آیا په کتابونو کې شته چې چا چاره د روزې اورنه زیره ورکنو دغه انسان باندې جنت واجب دی نو دا ووري چې د سره داسې حدیث په کتابونو کې شته نه یا یو بل روایت چې دینو د عوامو په وړاندې مشهور دی چې نبی رسول الله والسلام په اس باندې سور او یو شیطان راغی تپوسې توګو چې ستاد اسوخ پی دی نبی رسول الله راکو شوي شمارلې دا قسم روایت د سره په ضعیف احادیثو کې نشته دا په موضوعي روایتو چې کوم کتاب بنا دي او کوم تصنیفات شوي دي پاغي کې نشته دا د ځانه چا جوړ کړی دي دا یو منګړت روایت دي د سره د دې اصل چې دینو دا په کتابونو کې د سره شته دا سي نور قصې چې کوم دینو خلک د ځانه کوي خو ګوره دا ووري چې په کومه د اسلام متعلق واقعا وا یا د اسلام متعلق حدیثو یو خبره وا او تاسو واورید دا غي تحقیق کوي یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قران کریم وایي چې کچرته تاسو ته یو فاسق یو خبر راوړي او تاسو دا غي پته نه فتبینوا تاسو دا غي تحقیق کوي نو چې کلم څوک ک عالم ولنه یو لی عالم یو لی مفتی ولنه خو چې هغه یو واقعا وکړه یو خبر وکړو پای باندې تاسو ته دلیل اونوي تاسو حواله پیش نکړه خبر به تاسو مخه ته نه کوي بلکې دا غنه به داغي تپوس کوي چې دا کوم واقعیا چې تا وکړه د اسلام متعلق چې دا کوم قصه وکړه دا په کوم کتاب کې دي د دې اصل څه دی دا حدیث چې دا د چا قول له او دا د چا فعل له د دې قائل څوک دی د دې مصنف څوک دی دا په کوم کتاب کې دي نو ګوره د دغه سيزونو د اسلام متعلق موږ تاسو چې په بازار کې اوسې اخلو کنه نو موږ یې ښه تحقیق کوو چې دا څنګه موږ سبزیم چالو نو ګور ولته به زور کوو چې دا څنګه چې موږ ورته یو غره د سبزی ویسو نو بیا د اسلام متعلق موږ تاسو وړاندولې پاتې کیږو نو کومه خبره چې تاسو ما پیغام میداده چې کومه خبره د قران متعلق یا د حدیث متعلق تاسو واوري چې دې ته حدیث ویل شوی تاسو ته پته نه او یا درته څوک واقع بیان کړي نو داغي بیره مهرباني تحقیق کوي تاسو کوي چې یاره دا حدیث دی دا حدیث نه دی دا په کوم کتاب کې دی دا د چا قول له نو دا یو سور روایت چې کله پیش کیږي یا یو دا چې یاره تاسو یو سو پیری کلمه وایو دا کلمه چې تا مخه د شعر نکړه په لسترزو کې بتا ته چې کوم دینو دغه ملاويږي خو خبري ملاويږي او کله لسترزو کې شعر د نکړه بیا بتا ته چې کوم دینو نقصان ملاويږي دا سي قسمه سره روایت په اسلام کې نشته دي یا پلان کې یو شیخ مکه کې خوب لیدل دي او تاسو داسې کارونه وکړي کوو نه کړو په تاسو باندې عذاب راځي دا ټول منګړت روایت دي د دې سره په اسلام کې څه تصور نشته څه اثر نشته دي نو د دغه د شعر کولو نه مخې ته ځانو ساتي او په قران او حديث باندې عمل وکړي